عموما چې دی په زراعتو کې زیاتره چې دی د بریکوټ سب ډویژن، شلتالان، الوچۍ، خوبانۍ، املوک او د مالټې باغونه دي. ورو ورو د مالټې باغونه ختم شو او خلکو خپلې ځمکې وزګارې کړې. تیر کال او د دې نه مخکې د شلتالانو باغونه چې کوم وو، د هغې میوه چې کله راورسېده نرخونه انتهایي کم وو، نو هم د شلتالانو څخه زیاتره باغونه چې دي 10% باغونه چې دي هغه په سب ډویژن بریکوټ کې ختم شو. د هغې سره ریلیټډ د انار باغونه چې دي هغه ولګېدل. خو بیا د انار چې کله 2 کالو ته د هغې ونه ورسېده او کله په 3م کال میوه شروع شوه، نو په هغې باندې چې دی مختلف مرضونه رالل. نو هغه انار هغه دغه چې و کوم قندهاري انار چې به ورته ویلی کېدو، مختلف وختونو کې موږ په سکرین باندې مو ښودلي دي، هغه باغونه هم دوباره ختم شو. دې کال باندې د اوږې کومه چې جیون اوږه ده یا عام اوږه ده، نو که عام اوږه ده نو د هغې هم په مارکیټ کې چې کم په سالن کې استعمالیږي نو د هغې ریټونه هم ډېر زیات دي. او کم چې جیون اوږه وه او په هغې کې یو چې دی د ډېرې منافع خبره خوره شوې وه، ورسره د هغې تخم چې و هغه په لکونو روپیو. بیا مختلف ماهرین چې دي په دې کې مختلف خبرې مخې ته راتلې چې یاره دا په کم پیس پاوډر چې دي، کم کریم چې دي د مخ د ښکلا په هغې کې استعمالیږي یا په نور میډیسن کې استعمالیږي، او زیاتره د دې استعمال چې دی په سپین او هندوستان کې دی یا په چاینا کې دی. نو بیا د جیون چې دی د اوږې چې کوم ځای ته ځو هلته اوږه هم لګېدلې او ورسره پې د پاسه نه کیمرې لګېدلې او ورسره سیکیورټي ګارډ دی. نو داسې یو باغ ته راغلي وو چې په هغې کې د سیکیورټي ګارډ چې دی باقاعده تمبو لګېدلی دی، ورسره کیمرې لګېدلي، سولر سیسټم لګېدلی. نو زه خپل ملګري ته یم چې تاسو ته دا اوږه وښیي کومه چې جیون اوږه ده. نو یو خو عموما دا اوږه چې دا د دې دا پاڼه چې ده وایي دا هم ډېره قیمتي ده او د دې دننه کم مغز چې دی هغه هم ډېر قیمتي دی. بیا دې ته سولر سیسټم لګېدلی دی. د دې سولر سیسټم په مدد باندې دا باغ اوبه کېږي. د دې اوږې دا باغ که تاسو ګورئ دا یو ډېر لوی باغ دی. زما په دې بیک ګراونډ پس منظر کې تاسو ګورئ یو لوی باغ دی، تر د هغه ځای پورې خور شوی. د دې سره سره مختلف باغونه دي. نو کم ځای ته چې د بجلۍ سهولیات دي نو هغې کې هم کیمرې ورته لګېدلې، او کم ځای چې بجلي نشته نو د سولر په مدد باندې ورته کیمرې لګېدلې. دا کیمرو غرض دا دی چې دا اوږه خلک پټوي، د دې غلا چې ده هغه ډېره سیوا ده. د دې د عام اوږې نه یو خو د دې پاڼه چې ده هغه ډېره زیاته مضبوطه ده، او د دې مخصوص چې دي د پاڼو تعداد هم د 6 نه واله تر د 9 پورې د پاڼو تعداد دی. خو دې کې لا ورځې شته، دا لا خپل سټیج ته نه ده رسېدلي. تاسو ته زه اوس ښیم کیمرې ورسره سولر سیسټم او د دې د حفاظت دپاره شوي تدابیر. یا الله خیر. د ماښام بانګونه ویلی کېږي او خو دا ریپورټ چې دی تاسو ته ښیو دا د چوکیدار دپاره د دې پراپر انتظام تمبو لګېدلی، په دې کې د دې باغ چوکیدار وي، او بیا دا چې دی کیمره لګېدلې دا تاسو که ګورئ نو دا د دې د حفاظت دپاره کیمره لګېدلې ده. نو عموما د اوږې سخت کال ډېره زیاته اوږه شوې ده، مختلف ځایونو کې شوې ده، او د هغې د حفاظت دپاره کلک ګامونه هم پورته کړی شوي چې دا باغونه دي او دې کې چې دی د دې اوږې غلا ډېره سیوا شوې وه، مختلف ځایونو کې اټیک شوي وو د دې اوږې په باغونو باندې. نو اوس ګورو چې د دې کم ویلي دي چې دومره منافع وی، نو الله دې وکړي چې دغه منافع زمیندار ته میلاو شولې چې په دې انتهایي زیاته خرچه راغلې ده. ما سهیل باچا راکړه اجازت. الله پامان.